وبرکاته. زه بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د محل د موقع مطابق هغه موضوع هغه عنوان موږ راوړو چې هغه د هغه څه موږ فایده ترلاسه کړو. نن چې کوم دي ډېر خلک چې کوم دي هغه په دا وله سره پریشانه وي. نن زه تاسو ته ستا د مصیبتو حل نن ستا په خپل لاس کې دی، د پریشانیانو حل نن ستا په خپل لاس کې دی، د غمونو حل نن ستا په خپل لاس کې دی، د رزق د پیدا کولو حل نن ستا په خپل لاس کې دی. موږ ته دا معلومه ده چې دا مبارکه میاشت ده، د برکت میاشت ده او دغه میاشت موږ ته راوړي رزق، دغه میاشت موږ ته راوړي خوشحالیانې او دغه میاشت موږ ته راوړي سکون. نو موږ ته په خپل لاس چې کوم دي موږ به کوشش کوو د دا دوه اعمالو سبب فایده ترلاسه کړو. کوم دوه اعمال؟ د روزمات په وخت کې به کچیرې هر هغه انسان دغه دوه عمله وکړي، الله تعالی به د ټول پریشانیان او مشکلات چې کوم دي هغه ختم کړي. کوم دوه عمل؟ اوله خبره خدا ده چې موږ روزه دا سنت دی، روزه موږ په ماتو په خرما سره. کومه خرما چې موږ خورو، اول به هغه خرما موږ چې کوو چې دا صفا د فرش د تر او تازه ده. کله چې موږ هغه خرما خورو، په هغه خرما خوړلو په وخت کې کله روزه ته ماته نیت خالده وکړه چې یا الله ما دغه روزه ستا د رضا د حاصلولو دپاره نیولې ول، یا الله ما ګرده ورځ خوله بنده کړې وله، یا الله خوراک و څښاک چې کوم دي هغه زما د ګرده ورځ چې دي هغه بند ولو، یا الله په دغه وخت کې خپل مشکلات پریشانیانې غمونه و خپل ښایسته رب ته پیش کا. کله چې دا خرما ته وخورې و یا الله دغه خرما زما دپاره د شفا ذریعه او سبب وګرځې، او یا الله زه دغه روزه ماتوم، ما نیولې وه ستا د رضا دپاره او اوس یې ماتوم ستا په حکم و په امر سره. یا الله د دغه روزې په برکت سره ما ته شفا کامله عاجله مستمره را نصیب کړي، او یا الله زما ټوله مشکلات چې کوم دي هغه د دغه روزې په برکت سره هغه ختم کړي، او ما ته په زندګي کې خوشحالي او سکون امن را نصیب کړي. او بیا دغه کوم دویم عمل دا دی، ته چې کوم شربت یا اوبه څښې هغه به ته په دا نیت سره څښې چې یا الله دغه اوبه چې کومې دي هغه زما جسم له روانې دي، او یا الله ما روزه نیولې وه ستا په توفیق سره او ستا د رضا دپاره، او اوس یې زه ماتومه، یا الله پر دې باندې ما ته اجر و ثوابونه را نصیب کړي، او یا الله دغه اوبه چې کومې دي هغه زما د جسم دپاره د ټول جسم دپاره د شفا ذریعه او سبب چې دی وګرځي، او یا الله دغه روزه چې کومه ده هغه زما دپاره خیر و عافیت چې کوم دی هغه وګرځي، زما دپاره د برکت ذریعه او سبب چې دی هغه وګرځي. نو که چیرې د روزه د خرما د خوړلو په وخت کې موږ دغه نیت و اراده وکړو او د اوبو څښلو په وخت کې دا نیت و اراده وکړو، انشاءالله الله تعالی به موږ ته د هغه موذي مرضو څخه شفا هم راکوي، او د هغه رقم چې کوم دی د مشکلاتو د پریشانیانو د غمونو د ګرمونو څخه د خلاصون سبب و ذریعه چې کوم ده هغه به دغه روزه وګرځېږي، او الله تعالی به زموږ ټول مشکلات چې کوم دي هغه حل کړي. یعنې نن ستا د مشکلاتو حل د دې چابۍ ستا سره په خپل لاس دي، نو صرف ته د خپل ښایسته رب څخه وغواړه، الله تعالی دې موږ ته دې باندې عمل کولو توفیق رانصیب